مونږ سره ګورې د اتفاق او د یووالي نه بغیر بله لار نشته د یو قوم په حیث. زه نن یو دعا لتلی وم چې د چا غم شوی هغه نه مې تپوس وکړ چې دا څنګه او دا ولې. نو هغه راته ووایي چې جي په مردان هسپتال کې په ایم ایم سی کې چې کوم د ډایلیسیس مشینونه دي، دا چې کوم مریضانو ته د ګردو تکلیف یو د ګردو صفایي کم مشین کوي، نو هغه مشینان اول خراب وو او اوس وی دا اورو چې مشین ټیک شوی دی، خو مونږه مریض د اتوار په ورځ بوتلی و، د اتوار په ورځ یو قسم نو چې هلته کې هغه مشین زمونږ په استعمال راغلی وی. نن چې زه دلته رالمه نو ماته زما د کشر رابط خان ووایي چې جي دلته کې د دې علاقې خلکو ته ډېره لویه مسله ده، ځکه چې چا مهرباني کړې ده او موږ له لږ غونتې ځای د هدیرې لپاره راکړی و، غالبا څه کنال 2 کناله ځای او چې چا هم درکړی و الله دې ورسره خو کړي. او اوس موږ ته دا ډېر لوی مشکل دی چې دلته زموږ د مقبرې ډېره لویه مسله ده. اختر نه مخکې سرکاري ملازمین را سره میلاو شوي، سرکاري ملازمین راته وایي چې زموږ دپاره یو بیان ورکه، زموږ دپاره یو بیان ورکه، زموږ یو مسله ده چې دا حل شي. مې ستاسو څه مسله ده؟ وی مخکې چې به دا اختر د میاشت په آخري ورځو کې راته نو موږ ته به ټول عمر حکومت تنخواګانې مخکې راکړې. اوس موږ له حکومت تنخوا مخکې نه راکوي، حکومت دا وایي چې موږ سره د پیسو کمې دی. بیا 3 ورځې مخکې ګجرو ګړی ته یو دواله تلي وم نو هلته را سره یو ټیکهدار میلاو شو، هغه وایي چې جي 14 کاله وشو چې زه د یو منصوبې څوکیداري کوم او ما ته پیسې حکومت نه راکوي چې زه هغه منصوبه مکمل کړم. ما ورته وایي چې دا کومه منصوبه ده چې ته 14 کاله داسې څوکیداري کې؟ نو ما ته وایي چې جي د خزانې د اسپتال کلی چې کوم اسپتال دی چې کوم تا منظور کړی او تا شروع کړی او پکار دی چې هغه 3-4 کاله کې مکمل شوی وي چې ستا حکومت تللی دی، هغې هسپتال لا اوس پیسې څوک نه ورکوي چې د هسپتال پې مکمل شي او دلته د خلکو علاج شروع شي. بل خواته د هر خالی پرست چې زه کینم ځای کې ناست یم زما د ملاقات ورځي نو چې 20 ځوانان مال راځي نو په دې کې 19 ځوانان داسې چې دا بېروزګاري. ډېر کشران پکې داسې راشي چې هغې وایي چې موږ یونیورسټۍ کې سبق وایو، امتحان هم په سر راغی خو فیسونه هم لا نه دي ورکړي، د فیس پیسې هم نشته مور او پلار سره چې دا فیس راته معاف کړي. یعنی چې څوک سبق وایي هغې سره د فیس دپاره پیسې نشته او چې چا سبق ویلی دی د هغې دپاره نوکري نشته دی. دا زه اوس په رنګ روډ باندې رالم او د رنګ روډ چې اکه یو سړک د الله په حکم مونږ جوړ کړی دی نو اوس هم اکه یو سړک دی په دې 14 کاله کې دا توفیق چاله خدای ورنکړ چې دې سره هغه دویم سړک جوړ کړي چې کوم به دې سره جوړېده. او زه خیر دی دا بېروزګاري به هم برداشت کو، دا نیمګړې منصوبې به هم برداشت کو، دا هر څه به برداشت کو، خو دا چې مسلسل زمونږ دا بېګناه وینه تویږي او تش ته پښتون وینه تویږي او بېګناه تویږي دا به کله پورې برداشت کو. زه به ډېر زړه واقعات تاسو ته نه بیانوم. په دې 13 هفته کې تش په 13 هفته کې اول یو واقعه وشوه په حیات آباد کې، یو ګاډي کې باروت و، یو بل ګاډي باندې ورغې او هغې کې دماکه وشوه. بیا د هغې نه پس په باړه تحصیل کمپلیکس باندې حمله وشوه، په هغې کې پولیس والے شهیدان شو. او غالبا پرون یا پرون نه بل ورځ په خیبر کې کېدای شي هغه ویډیو به تاسو ټولو کتلي چې په جومات کې خودکش حمله وشوه چې په کم کې یو سب انسپکټر هم شهید شو او هغه جومات هم شهید شو. او اوس هم خطره دا ده چې خدای مکه الله مکه داسې نور واقعات هم پیښېدی شي. مجبوره شو خلک چې خلک اوس ورو ناامیده شو نو اوس په خپله راووتل، پښتانه راووتل، په خپله راووتل د امن دپاره د ظلم خلاف. ولس راپاڅېد. په دې 13 میاشتې کې به تاسو کتلي چې په سوات کې ولس راپاڅېد، دیر کې ولس راپاڅېد، بونیر کې ولس راپاڅېد، باجوړ کې، وزیرستان کې، غالبا پرون په تیرا کې ولس راپاڅېدلو. دا زموږ حالات دي او په دې حالاتو کې د دې ملک لوی پارټۍ په دې جنگ کې اخته دي چې د ملک وزیر اعظم به څوک وي او د پنجاب وزیر اعلی به څوک وي. سند به د چا په برخه کې راسي، د پنجاب حکومت به چاته ملاویږي، بلوچستان باندې به څوک حکومت کوي او په پښتونخوا به څوک حکومت کوي. دې ټولو خلکو نن جنگ د اقتدار او د کرسۍ روان دی او زما قام، زما خاوره، زما وطن، زما ولس
نن دا نه غواړي چې دا ټولې پارټۍ د اقتدار جنګ وکړي، د کرسۍ جنګ دی وکړي. نن د خلکو دا مطالبه ده چې دا ټولې پارټۍ په شریکه د بېروزګارۍ خلاف جنګ وکړي، د ګرانۍ خلاف جنګ دی وکړي. نن دا اوس دا تقاضا کوي چې دا ټول خلک د په شریکه د ظلم او د ظالم مقابله وکړي، د امن د قیام دپاره د کوششونه وکړي. نن په دې حالاتو کې ځکه زه وایم چې موږ پښتنو سره د یووالي او د اتفاق نه بغیر بله لار نشته. تاسو به کیدای شي دا خبره اورېدلي د مشرانو نه، سپین ږیرو به اورېدلي، خو که د زلمو نه اورېدل نو زه به د زلمو ته ووایم چې باچا خان بابا په خپل ژوند دا خبره څو ځله کړې وه چې پښتنو یا به یو کېږو که نیرو کېږو. نن هغه حالات موږ ورسره مخامخ یو چې نن موږ هم مجبوره یو چې موږ ټول په شریکه په یو اتفاق په خپل کام دا جرګه وکړو چې یا به یو کېږو او که نه خدای مکا روکېږو. نو خدای د پښتانه چرې روک نه کړي، خدای د پښتانه ټول عمر تل آباد او ودان لري، خدای د پښتنو امن نصیب کړي، خدای د پښتنو ترقي او وداني نصیب کړي، خدای د پښتنو اتفاق نصیب کړي، خدای د په پښتنو کې د اتفاق دپاره احساس پیدا کړي، خدای دې پکې داسې احساس پیدا کړي او خدای دې پکې داسې اتفاق پیدا کړي لکه چې زه نن په نور آباد کې کوم احساس او کوم اتفاق وینم. مشرانو او ملګرو، رنګ رنګ لوبې وشوې، رنګ رنګ سازشونه وشو او لا کېږي به. په ازمري څوک سورلي نشي کولی، ازمني سورلي کول ډېر ګران کاري، او چې کله ازمرې تا دې ته پرېږدي چې ته په ازمري باندې سور شې نو بیا دا ټول عمر یاد لري چې دا ازمرې دی، دا به چېرته سوچ نه کوي چې دا ټټو دی. نن نه 14 کاله 15 کاله مخکې یو سړي ته دا موقع میلاو شوه چې ازمري ورته وی چې راځه زه را سره ملګری کېږم، راځه چې حکومت ته دې ورسوم. موقع یې وله ورکړه، سړی په ازمري سور شو، روان شو. چې وخت تېرېده سړي دا سوچ کړی دی چې اصلي قوت او طاقت خو د ازمري نه دی، دا اصلي قوت او طاقت خو زما دی، دا قوت او طاقت خو زما دی، دا ازمري به زما په خوښه کینی او پاسي، دا ازمري به زما تابعداري، زه به د دې ازمري تابعدار نیم. بس ازمري سره په جنګ شوی دی. چې ازمري سره په جنګ شوی دی نو بیا نرم ډېرو، بیا په خپله خو ازمري سره مقابله نه کوله، خو پردي بچو ته یې ویې چې د ازمري ته اوس میداني شی ورځئ په ازمري او ازمري سره مقابله وکړئ. تاسو به ښه پوه شوئ چې زه تاسو ته څوک یادوم. نو زه ورته تش دومره ویل غواړم چې دړه سره تا ته چا وی چې ته ازمري ته سورېږه، موږ خو دا مشوره نه وه درکړې. تا ته چا وی چې د فوج په زور سیاست کوه، تا ته چا وی چې په جرنیلانو ځان ته بکسې ډکوه، تا ته چا وی چې د جنرال پاشا او د جنرال فیض حمید په ذریعه باندې الیکشن کې داندلي کوه، تا ته چا وی چې د فوج په ذریعه د یو څو جرنیلانو په ذریعه خلک په خپلې پارټۍ کې شاملوه، تا ته چا وی چې د فوج او د یو څو جرنیلانو په مرسته باندې حکومت کوه، چې 9 کاله دې په دې صوبه حکومت وکړه نو فوج زنده باد او باجوه زنده باد، چې 4 کاله دې په مرکز کې حکومت کوه نو فوج زنده باد باجوه زنده باد، او چې فوج سره په جنګ شوې د خپلو غلطو په وجه او د کرسۍ نه راکوز شوې نو اوس وی باجوه مرد آباد او په خپله دې په سر بالټې ایښې دي او د قوم بچو ته وی چې ورځئ فوج سره جنګ کوئ، بیا د قوم بچو ته وی. دلته په دې شیخي صف کې زه یو څه موده مخکې راغلی وم دواله، زه نه یم خبر چې هغه کشر زما اوس رها شوی دی که نه دی رها شوی. پلار یې غریب ما ته په سرو سترګو وجړل چې زما بچی دی ګیر دی، د تپوس یې څوک نشته، بېګناه دی. ما ته دا وویلی شو چې دا د پی ټي آی دی، ووټ یې د پی ټي آی دی، خو ما په دغه وخت هغه ته تش د پی ټي آی د کارکن په حیثیت نه کتل، ما هغه وخت هغه ته د یو پښتون بچي په حیثیت کتل، او زما وینا افسرانو ته دا وه چې که دا سړی ګناهګار نو د ګناهګار سړي دپاره وینا نه کوم، خو که ده ګناه کړې ده نو د ده نه لویه ګناه عمران خان کړې ده، اول عمران خان له سزا ورکړئ بیا د هغې نه پس ده له سزا ورکړئ. اول هغه چا له سزا ورکړئ چې چا ګمراه کړی دی، چا بېلارې کړی دی، او دویمه خبره مې ورته دا وه چې که بېګناه نو مهرباني وکړئ چې بېانصافي ورسره ونشي. زما هېڅ ذاتي اختلاف د عمران خان سره نشته، زما او د عمران خان پوله پټې شریک نه دی، زمونږ په جایداد یو بل سره مقدمه نشته، که زما هغه سره خدای مکه
ذاتی اختلاف وي نو دا په پېښور کې چې کوم کینسر هسپتال جوړ کړی دی ما به ول هغه وخت د دې دپاره د 50 کروڑ روپو سرکاري مفت ځمکه نه ورکوله چې هسپتال پې جوړ کړي. زما ورسره په دې اختلاف نه دی چې سیاست ولې کوي د سیاست. زما ورسره په دې اختلاف نه دی چې هغه وزیر اعظم ولې جوړ شو. څوک نه څوک به جوړېږي وزیر اعظم. زما ورسره په دې اختلاف دی چې سیاست کوه خو داسې سیاست کوه چې که ځان دې ګیرېږي ځان ګیروه خو قام بچ کوه. که په ذات دې سخته راځي د خپل ذات سخته برداشت کوه خو قام د سختې نه بچ کوه. او که حکومت ته ځې نو حکومت ته ځه چې هر څوک ځې حکومت ته خو مهرباني وکړې د پیریانو په ووټ باندې به حکومت ته نه ځې د انسانانو په ووټ باندې به حکومت ته ځې. او د خپل سیاست دپاره او د خپل سیاسي ګټې دپاره دا ملک د دې ملک سلامتیا د دې ملک ترقي د دې ملک وداني دا په داو مه لګوئ. دې سره لوبې مه کوئ. دې خبرو خو نن زموږ ملک دې ځای ته راورسو. نن دې حالاتو سره موږ مخامخ یو. دا 9 میاشتې چې کومې موږ ته میلاو شوې د IMF ته دې قرضې نه پس که په دې 9 میاشتو کې په پاکستان کې سیاسي استحکام خدای مکرا نغې نو دا یاد ساتئ پاکستان کې معاشي استحکام نشي راتلی امن نشي راتلی. پکار دا دی چې موږ ټول چې چاله خدای واک او اختیار ورکړی دی چې چاله خدای د قام مشري ورکړې ده تاسو نه موږ چې کوم ذمهوار خلک یو موږ له پکار دا ده چې دې به خپله انا او خپل ضد یو اړخته کړو. دا د خپلې انا او د خپل ضد او د خپل مفاد وخت نه دی. دا د وطن دپاره د قام دپاره د خاورې دپاره د پښتونخوا دپاره او د پاکستان دپاره د یو ځای کېدو وخت دی. او چې دغه مرحله مشرانو او ملګرو موږ سر ته ورسوله او الله ته منظوروي مستقبل کې زما پروردگار څه فیصلې کوي دا به زما رب ته پته. د بل په نصیب او تقدیر کې سری او زما په نصیب او تقدیر کې سری دا به زما پروردگار ته پته. او زه په یو خبره پوهېږم که په راروان وخت کې زما په نصیب یا په تقدیر کې د الله په حکم او په رضا د دې خاورې د خدمت کولو موقع وي دا به یو خدای ته پته. نو بیا انشاءالله راوید خان بچیا بیا به ما ته دا نه وی چې جی ادیرا بیا چې د دې علاقې نومې مسله ده چې څنګه مې د 2008 نه واله 13 پورې په کلاو مټ باندې خدمت کړو یو ځل به بیا انشاءالله همدغه شانتې خدمت کوو.